أفلا يتدبرون القرآن. خالد بن زید الانصاری رضی الله تعالی عنہ بیان کوي وی یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې اے د خدای رسول صلی الله علیه وسلم ما ته داسې یو عمل وښایه چې د هغې په وجه باندې زه جنت ته داخل شم او د جهنم نه لرې شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایو چې د الله عبادت کوه، د هغه سره څوک شریک مه جوړوه او مونځ قایموه، زکات ادا کوه او خپل ولی فاله، رشته داری چې کوم ده دا فاله. د دې حدیث د لاندې فقیه ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمای وی پنځه اعمال داسې دي چې کله انسان دا کوي نو دته به د غرونو نه زیات ثواب میلاویږي، اوچت اوچت غرونو نه به زیات ثواب میلاویږي. لومبی عمل دا دی ورونه چې انسان صدقه کوي اگر چې لږه ولې نه وي، په صدقه باندې همیشوالی کول پکار دی. او دویم صله رحمي، خپل ولی پالل اگر چې لږه ولې نه وي خو صله رحمي به خامخا پالي، مطلب دا ده رشته داري پالل دي. درېیمه خبره دا ده چې د الله رب ذوالجلال په لاره کې جهاد کول، د الله رب ذوالجلال په لاره کې جهاد کول. او څلورمه خبره همیشه په اودس کې اوسېدل، همیشه په اودس کې اوسېدل، ځکه دا اودس چې دی دا د مؤمن دپاره وسله ده. موږ ته به خپل استاد محترم ډاکټر شریف شاه صاحب الله دې په قبر باندې انوارات راووري، هغه به ویل دا اودس چې دی دا د مؤمن دپاره وسله ده، نو همیشه په اودس کې اوسېدل. او پنځمه خبره دا ده چې انسان ته ثواب هم میلاویږي او په رزق کې برکت هم راځي. د والدینو فرمان برداری کول، د هغې خدمت کول، همیشه د هغې خدمت کول.